رحيم فصل في ترتيب الأنواع دغه زنه ده اعلم أن الأنواع قد ترتب متنازلة فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع فهو النوع العالي. دوس أقسام النوع شروع شو عنوان وی کہ اقسام النوع الاضافي دا بو سره لیکه دا د نوع حقیقی نه دی دا د نوع اضافي درې اقسام دي. ځکه د نوع حقیقی د پاسه خو یو نوع هم نه چې د پاسه نوع نشته بیا د نوع عالی څه مطلب شته کې خو یو نوع عالم دی. د نوع حقیقی د پاسه چې نو هغه جنسي پر نوع کی مقصود خصوصی او په جنس کې مقصود عمومي چې دا د تیادی نو چې په کله په نوع کې مقصود خصوص ته نو دې کې بدلان دي نه په بر راځي نه د بر نه په لاندې راځي او چې کله په جنس کې عموم مقصود دی د لاندې نه بسته دی په بر راځي زیرو ربع عام کیږي خبره. فصل خاجی نو عنوان دا سبق شو اقسام النوع اضافی بریکٹ کو سر تینوں لگے چھ درې اقسام دی. فصل دا فصل خجی د نوع حقیقی اقسام ولی نه دی دا د نوع حقیقی د پاسه نوع نه دا غل پاسه خو جنسی او دې کې خو نوع عالی دی چې د پاسه هم جنسی نوعی. اعلم ان الانواع ځان پدې پوه کا چې یقینا انواع چې دي قد ترتب متنازلة یقینا دا چې کوم دی دله ترتیب ورکولی شي متنازلة په داسې حال کې چې د بره نه بخکته راځي. نو د بره نه چې بخکته راځي عموم بګي که خصوصو عموم بګي که خصوصو ماشاءالله خصوص بګي. فالنوع نو نوع اضافي چې دا قد يكون تحته نوع کلا خبد دن لاند نوعی ولا يكون فوقه نوع لیکن د پاسه بل نوع فهو النوع العالي نو دیته بمونږه نوع عالی وایو د ټول نوع چته نوع سبو ته وایو لکه جسم مطلق دی څه شي لکه خا د دن لاند وس شي جسم نامی شي د جسم نامی نه لاند وس شي حیوان شي د حیوان نه لاندې وس شي انسان شي په خبره باندې پوهیږي کنه. نو د حیوان انسان دا ټول نوع شوي کنه شوي څه شوي لکه او د پاسه ته بر څه دی لکه جوهر دی څه دی لکه هغه جنس د نوع نه ده. نو د نوع کمال څه شو خصوصیت دیکھ بتخصیص خاص والے بھی په خبره پوهیږي کنه. نوع عالی بچاته وي چې د ټولو نه زیاته عامي او نوع سافل بچاته وي چې د ټولو نه کم نوع وي په خبره باندې پوهیږي کنه. او نوع متوسط بسته وي چې من وجه عامي او من وجه صحیح خاصي. نو په دې اعتبار سره د نوع درې قسم شو نوع عالی نوع متوسط او نوع سافل. وقد يكون تحته نوع کلا کلا با دلان دیوم نوعی وفوقه نوع او دا پاسبتم نوعی وهو النوع المتوسط دیتا نوع متوسط وی. لکه حیوان شو د حیوان نه پاسه سره جسم نامی دی کنا او دا غیر پاسه جسم مطلق دی دا نوع ده کنا او لاندې تم انسان دی نو لاندې تم نوع ده او دا پاسم ته صدا نوع ده نو دی تسوی نوعی. وقد لا يكون تحته نوع کله بيد لاندې نوع نه هو يكون فوقه نوع د پاسبت نوعی وهو النوع السافل دی تسوی لکه انسان دی د پاسته حیوان دی بیا ځانو په خبره پوهیږي جسم دی په خبره پوهیږي کنه جسم نوعی او مطلق نوع دا په خبره پوهیږي کنه. خود انسان نه لاندې چې کم دی نو سدي د برته نه نوع شته خود انسان نه لاندې نوع شته د نوع نشته د نوع افراد دي زیاده مربکر دي نو چې د لاندې ته نوع نشته نو دي ته سوی نوع ويقال له نوع الانواع ايضا ديت النوع الانواع وي سوي تعالى
نوع الانواع بولی وته نوع انواع وای د دینه په خبره نشته نور تخصیص پدې کې راتللی انسان اخیری سلګي دي او دې کې مکه خبره یاد ساتي چې سلورم قسم د دې نوع مفرد سده لکه مثال کې مون عقل ویلو فصل الثالث الفصل وهو الكلي مقول على الشيء في جواب اي شيء هو في ذاته دا دریم قسم چې دا فصل دی په خبره پوهیږي کنه د کلی ذاتی دو قسمو جنس نوع فصل د کلی ذاتی سو قسمو کم کم او د کلی عرضی سو قسمو کم کم لکه حسین احمد ته یاد دی وای شی جوړ برابر دی وی یو کس سره پولیس نسوار لیدل نو یغه نسوار دی خر ته داسې ونیول ا پولیس یو خر ته داسې مخ واړو نسواری ته وی د دې نه تاسو نه دی جواب غسته وی دې نه ما د دې جواب غسته چې څوک نسوار نه کیه بخاری وی ځکه خرم دې مخ واړو خلک هم دې مخ واړي دا خلک ټول خوري وی زم چې کار خو برابر دی کنه حسین احمد ټول وړو کې ښه مزاج والا سړی دی الثالث الفصل نو دا فصل دی څه دی لکه جنس دی ولیدو جنس کې څو قسم وو نوع دی ولیدله جی سبق وایي جنس کو تو میں زوم میں تمای میں زتای قتل غیر جنس دا مزه بس کمړه کا پونه لګو بس یو درې ټکی وایو جیرو بس دومره خبر کوم چې اسلام دې تاسو کو او څه شو استاد کومره استاد کومره ورته یارو باندې مې پته نه پردای راکړل کمال جی نو جنس ته پیژندو څو قسمو بګي درې کم کم جنس عالی جنس متوسط نو دیو پیجندا سو قسمو بگی کم کم اوس درته د کلی دریم قسم ذکر کی چې د کلی دریم قسم دی د کلی ذاتی دریم قسم فصل یعنی دا د کلی ذاتی اخیری قسم دی به ور پسې کلی ارزی شروع کو وهو کلی مقول دا فصل چې کم دی دا داسې کلی دی ترجمه وسنګ شي مقول چې واقع کیږي صادق راضی ویلی شي علی شیء په یو څیز باندې فی جواب کله چې ته په جواب کې وې د څه شي په جواب کې ایو شیء هو فی ذاته د سوال په جواب کې چې کوم شی راشي دی تفصل وي یعنی ایو شیء هو فی ذاته دا شی د ذات په اعتبار سره څه دی سوال شو کنه ایو شیء هو فی دا شی د ذات په اعتبار سره څه دی نو جواب کې چې سره هغه دغه بسې فصل دې ته بس وایو لکه فصل به ورته وایو یعنی لکه داسې یو سړی وي چې الانسان ای شیء هو فی ذاته کما اذا سئل الانسان کله چې د انسان باره کې سوال وکړي شي بأي شیء هو فی ذاته چې دا د ذات په اعتبار سره کما بالا ده په خبره پوهیږي کنه نو دا ایون ایو شیء د منطقیانو هغه اصطلاح ده چې د دې په ذریعه باندې هغه سیس طلب کوي چې د یو جنس په افرادو کې یو فرد د بل فرد نسګي لکه د یو جنس په افرادو کې نو ګوره نه جنس ته اوس ګوره د جنس تعریف چې د یو جنس په افرادو کې یو فرد د بل فرد نه پس طریقه جدا کیږي هغه اصطلاح ته ایو شیء هو فی ذاته وي هغه ایو شیء فی ذاته د اصطلاح څه مطلب دی وایي ټول د په یو جنس کې د مشارکاتو نه یعنی د شریکو افرادو نه جداوالی چې پس سر راځي هغه اصطلاح ته منطقیان کوم اصطلاح وي لکه مثال په تور یو کس وي چې الانسان ای شیء هو فی ذاته انسان سره په جنس کې څه شریک دي داسې کوم څیزونه دي چې انسان سره په جنس حیوان کې شریک دي نو لکه بقر او غنم او فرس وسره دي او کنه دي خو چې ما وي ای شیء هو فی ذاته نو سوال مطلب مې څه دی چې انسان سره په جنس کې شریک افراد
کم دی دا انسان به څنګه جدا کې نو فورا تاسو په جواب کې وی فیجاب بانه ناطقن جواب کې دل سو ویل شو چې دا ناطق دی نو مونږ وی چې الانسان ناطقن الانسان نو انسان ناطق انسان سره چې کله مونږ ناطق وی نو په حیوان کې د نور افراد نو جداواله راغی یعنی فرس بقر غنم د دین احتراز شو ځکه چې دی کې صفت د نطق نو دا ناطق د انسان د فار فصل شو لکته ولی فصل شو پسنګ جداواله راوست ها نو حاصل د اصطلاح د ایو شی انس شو چې داسې ذاتی راته وخایه د انسان د ذاتیاتونه داسې ذاتی راته وخایه چې هغه ذاتی تمیز یعنی جداواله راولي د انسان د باقی مشارکاتونه چې شریک دی وسره د ایون په دې مضاف الیه کې د ایون په د انسان سو ذاتیات دي دوا یو حیوان او بل ناطق یو حیوان او بل ناطق نو چې تا وی چې الانسان حیوان ناطق نو دا فرس او بقره غنم ته نسو شو لکو وهو قسمان او دا فصل په دوه قسمه ده دا څه دی لکه په دوه قسمه ده نو دلته کې تاسو لیکي تعریف الفصل مع الاقسام عنوان مداسی خان فصل قریب و فصل قریب و فصل بعید دے نو فل قریب و مشرکم چه فصل قریب دے هو الممیزو دا اغسیز دے چه دی جداوال راولی عن المشارکات فی الجنس القریب کم چه دسر پا جنس قریب کی شریک دی پا جنس قریب کی دی شریکو یعنی دا جنس قریب دا مشارکاتو نا چه پا کم سیز سر جداوال را چی دا شی فصل قریب دے دا خیال دی رہا کہ خوب درزی کم شی چې د جنس قریب کې داخل افراد نو جداواله راولي د ته موږ سوایو فصل قریب سبو ته وایو لکو فصل قریب والبعید او فصل بعید چې کوم ده هو الممیز دا غسیز د چې جدائی راولي عن المشارکات فی الجنس البعید کم چې د سیس سره په جنس بعید کې شریک دي پس کې لکه په جنس بعید کی شریک افراد چې په کم سیز جدا کیږي هغه سیز تسوي فصل بعید فالاول کالناطق للانسان نو به چې کم نه دا ناطق د انسان لپاره الکه انسان سره جنس کی شریک سیزونه څه دي فرس بقر غنم دا وسر په نږدې جنس کی شریک دي کنه دا د انسان لپاره جنس قریب دی دا حیوان کنه دی بیا فرس بقر غنم ور سره په جنس قریب کی شریک شو کنه شو خو د ناطقون سره تنه فورا جداواله دا وینه راغو کرانه نو د په جنس قریب کې راوستل کبره په بعید کې خوا کی جنس ته حیوان خو سره جنس تړلې دی کنه نو دې ته مونږ کم فصل وایو فصل قریب والثاني کل حساس له دویم چې دنه لکه حساس له د انسان لپاره له نو حساس د انسان لپاره د څه شي شو لکه فصل بعید شو ولی دا ور سره پس کې شریک دي په جسم نامی کې ور سره شریک دي کنه نو انسان ته جسم نامی نږدې لکه حیوانو اول انسان شو انسان نمبر حیوان شو د حیوان نمبر څه شو جسم نامی شو نو انسان او جسم نامی منس که خود حیوان فاصله ده نو جسم نامی ته لري شو او حیوان مثلا څه شو نو کم شیز چې د حیوان نه جداواله راولي دا به فصل قریب شي او کم چې جسم نامی کی جداواله راولي بس شي فصل بعید شي په خبره پوه نه سره لگا څوک پوه شي لا سوچت کی ماشاءالله نو جسم نامی کې وسره څوک شریک دي شجر وسره شریک دي کنه په خبره پوهیږي کنه شجر ور سره شریک دي نو چې تا وې انسان حساس دی نو شجر ته وته ځکه شجر له جسم شته خو جسم نامی ولم شته غټیږي کنه لیکن حساس نه دي حساس نو ونی شریفان ته وته نو فصل شو ونو د وته د پاره صحیح شو جی وللفصل نسبه الى النوع د دې عنوان دا سولې کې تقسیم الفصل تقسیم الفصل باعتبار النسبت دیر خوب دا سو لگی خواہ تقسیم الفصل باعتبار النسبت
ब्रेकेट के सर एलन नौ उली के چې نوع ته کم نسبت کی مشرف دې خبره باندې فتسان پوهه چې کله به د فصل نسبت نوع طرف ته کیږي ستب کیږي لکه فصل له پیجندو ستوي جداوالی د مشارکاتو نه جداوالی راولي په جنس قریب کې د مشارکاتو نه جسر راولي نو کله کله د دې فصل نسبت بچاته کیږي نوع ته جنس ته بنه کیږي ستب کیږي بدی صورت کې بدی فصل ته مقوم یعنی جزء وي سبب وته لکه ولی دا فصل د دغه په دغه نوع کې داخلي دا فصل په دې نوع کې صحیح لکه ناطق په دې حیوان کې داخل دی کنه دی په خبره باندې ورسېږي نو کله چې د فصل نسبت نوع ته وشي څه ته وشي لکه نو دا فصل د دې نوع د فارسه شو جزء شو مقوم او جزء شو څه شو لکه ها زکا دا فصل دی نوع د پاره حاصلون کی سی لکه ها د دې وجنه وته مقوي او کله کله د فصل نسبت به مونږ جنس تکو ست به کو دک ټیم کې بعد فصل تا مقسم وي سبب وته لکه ولی دا فصل دا جنس تقسیمی ال القسمین رست براشي دو قسمونو ته سکی لکه تقسیمی وللفصل نسبت الى النوع او د فصل نسبت کیږي نوع طرف ته فیسمى مقوما دغه ټیم کې د فصل د نوع د پارسوي مقوم او جزء لدخوله في قوام النوع د دې د وجنا چې دا فصل داخل دی لدخوله څه ترجمه شو في قوام النوع په ماهیت د نوع کې وحقیقته او په حقیقت د نوع کې په خبره باندې پوهیږي مثال روان دي ونسبت الى الجنس او کله کله به د فصل نسبت چا ته کیږي جنس ته کیږي فيسمى مقسما دغه ټیم باندې فصل تسوي لانه زکه چې شي فصل يقسم الجنس تقسیمی دا فصل جنس لرا ويحصل قسما له او دا چې کم دی دا فصل دا دی جنس له یو بل قسم حاصلی کن ناطق لکه ناطق واخلا نو ناطق چې دی فهو مقوم للانسان دا جز دی د انسان دا جز دی څنګه فرید الله انسان حیوان ناطق ته وی کنه نو یو جز حیوان شو بل څه شو نو چې کله دا جز دی نو په حقیقت کې داخل شو کنه شو اوس بر ټکی سره لگاوا لدخوله فی قوام النوع دا خبر به تویل ویا ته دا لدخوله په هغه کې داخل شو کنه شو حیوان او ناطق نو چې په نوع کې داخل شو نو د اوس منفصل وایو که جنسو د ته موږ مقوم وایو که مقسم لکو مقوم به تویل وایو لدخوله فی قوام النوع خجی لأن الانسان هو الحيوان الناطق ځکه انسان دا خو یو داسې پراډوله دی چې د حیوان ناطق ته وایي کنه په خبره پوهیږي بل څه ته خو نه وایي کنه ومقسم للحيوان ومقسم او دا چې کم دنو تقسیمون کې د حیوان لرا تقسیمون کې چې د دا حیوان تقسیم کو څنګه حیوان ناطق او حیوان غیر لأن بالناطق زکا فوائلو د ناطق سره زکا حاصل للحیوان حاصل شو حیوان د پاره قسمان دو قسمه احدهم الحيوان الناطق یو چې دنو حیوان ناطق دی والآخر الحيوان الغیر الناطق دویم چې کوم دنو حیوان غیر ناطق دی څه شي دی لکه حیوان غیر ناطق نو چې کله حیوان تقسیم کو ناطق او غیر ناطق تا نو د حیوان د پاره د ناطق څه شي شو ستو هم په خپل ځای یو خرجي چې کله د ناطق ټکی دا حیوان تقسیم کو ناطق او غیر ناطق تا نو اوس دا ناطق د حیوان د پاره څه شي شو مقاسم ولی تقسیم کو او چې کله د ناطق انسان سره څه چلو کو د انسان په نوع کې او حقیقت کې داخل دی د ناطق د انسان د پاره څه شو او جز ٹھیک شو جی فاصل دا سره لکه ډیر آسان دی نو رحیم